بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنگرخان ما او په خیبر پښتونخوا کې د دهشتګردۍ یو نوی لهر راوچت شوی دی. دغه ټوله پښتونخوا متاثره کړې ده، خو باجوړ په دغه متاثره علاقو کې یو ده او بیا حکومت د باجوړ په بعضي علاقو کې ټارګټډ اپریشن هم شروع کړی دی. خو بیا یو ډیولپمنٹ مخې ته دا راغلی دی چې د باجوړ چې څومره مشران دي، که سیاسي دي که سماجي دي، نو هغوی د جرګې په شکل کې راټول شوي دي او بیا د طالبانو سره جرګه کړې ده. په دغه باندې به خبرې کوو چې آیا دا جرګه کې د طالبانو له طرفه چا نمایندګي کړې ده، دغه سره اختیار وو یا نه، او بیا دا جرګه به کامیاب شي که به کامیاب نه شي. دا وخت ما سره عمران موجود دی، د باجوړ نه د جمعیت علما اسلام سره تعلق دی او په خپل باندې دی په دې جرګه کې پرون موجود و. عمران صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني. د ټولو نه اول خو راته دا ووایي چې دا کومه جرګه شوې ده نو دا د حکومت له سایډ نه وه که نه مشرانو له خپل سایډ نه یو جرګه کړې ده؟ دا جی جرګه د مشرانو، قبایلي مشرانو د عوامو سایډ نه یو جرګه کړې ده. او حکومت له حکومت ته دا وویل، هغوی دا غوښتنه وکړه چې 3 ورځې موږ له ټیم راکړئ، 3 ورځې تاسو ډزبندي وکړئ، موږ به طالبانو خواله ورشو او په دې منځ کې څه مذاکرات ممکن وي چې مذاکرات پکې موږ وکړو چې عوامي املاکو ته چې نقصان ونه رسي، عوام پکې دغه نشي، زیانمن نشي. ځکه چې 2 ورځې چې کوم اپریشن جاري و نو په کې تقریبا 4 کسان په کې شهیدان شوي او د 10 پورې زخمیان مخته راغلي. نو موږ قومي مشرانو ته ضروري وګڼله که دا اپریشن نور داسې وغځېږي نو عوامي املاکو ته به نقصان رسېږي. نو جرګه د قومي مشرانو د سایډ نه وه. ټیک ده. عمران صاحب بیا راته دا ووایي چې د طالبانو کومو مشرانو په دې جرګه کې پرون تاسو سره خبرې کړې دي، جرګه شوې ده، دوی با اختیاره وو که نه؟ بالکل چې د دې چې کوم په باجوړ کې موجوده قیادت د مشران دي، کوم چې د جنگ د موجوده د جنگ مشري کوي، بل هغو ځان نه څنګه په باجوړ کې څنګه محکمې دي، سرکاري محکمې دي، د تعلیم ځان محکمه ده، د اګریکلچر ځان نه محکمه ده، د ځان نه محکمه ده. دا چې هغو ځان له طالبانو خپلې محکمې جوړې کړي دي، هر یو د خپل مسؤول ټاکلی دی. نو د هغه چې کوم مشرانو نو تقریبا چې ښه تکړه مشرانو د باجوړ چې کوم معلوم دي ښکاره په میډیا باندې مشران وکړو، د کې هغو ته مطالبات ولیکل چې دا موږ خپلو مشرانو ته پیش کوو. نو بیا چې د ټي پي کوم بره مشران دي، مفتي نورولي، چې موږ به د هغه سره مشوره کوو. ټیک ده. عمران صاحب جرګې د دې طالبانو نه څه قسمه غوښتنه کړې ده؟ څه مذاکراتو لپاره یې ورته پوینټونه ایښي دي؟ ډیمانډز یې څه وو؟ جرګې خو غوښتنه اول د حکومت نه هم دا وکړه چې تاسو د اپریشن ودروئ، دا جنګ د مسالې حل نه دی او د ټول نه زیات نقصان پکې مخکې عوامو ته رسېدلی. په دې 20 کاله چې کومه دا لانجه وشو بیا هم ورسېده، که بیا هم لانجه وشي عوامو ته به نقصان رسېږي او دا لانجه ختمېږي نه. که تاسو طالبانو سره جنګ وکړئ، طالبان به یو وخت پورې غیب شي، بیا طالبان راځي، بیا دا مسله ده. نو طالبانو ته دا 2 مطالبې بیا موږ کېښودې، جرګې ورته کېښودې چې یا خو تاسو داسې وکړئ د اوسه پورې چې تاسو په کوم کې وایي، مطلب هجرت هم کلی ښکاره خبره ده، صفا خبره چې تاسو په کونړ کې وایي برای کرم تاسو بیرته هجرت وکړئ او کونړ ته لاړ شئ. که کونړ ته نه ځئ او بیخي اوس تاسو وایي چې نه کېږي او دا اخیرنۍ خبره ده زموږ، نو بیا کم از کم تاسو د عوامي آبادیانو نه د مساجد نه ووځئ چې عوامي کلو آبادیانو ته، ځکه چې د باجوړ آبادي ډېره زیات آبادي ده، 14 لاک آبادي ده او تقریبا په دې کې عام شړې به نشته، ګلونه پکې نشته دی. نو عوامو ته به ډېر نقصان رسېږي. دا 2 غټې مطالبې دي چې یا خو واپس لاړ شي که نه ځئ، نو بیا تاسو په عوامو باندې رحم وکړئ، برای مهرباني د عوامي املاکو نه وځئ بس. ښه، نو دوی څه ووایي؟ تاسو نه ټیم غوښتلی دی او بیا تاسو جرګه څومره باوري یئ چېرې ستاسو دا مطالبات به ومنلی شي؟ چونکې زموږ نه نن پورې ټیم غوښتی، اوس بیا هم جرګه روانه ده. خپله ته زه اوس په دې جرګه کې نه، اوس بیا هم د طالبانو سره ناسته جرګه روان ده، خو زموږ نور مشران په کې دي، خپله زما مصروفیات زه ته لارې نه راستون شوم. نو د جرګې اوس جرګه سره طالبانو ته اوس خپل مطالبات دي، مشران ته خبر رسولي و، اوس به طالبان بیرته راوړي. خو زما خپل ځان له شخصي مطمئن د مذاکراتو د جرګې نه ځکه نه یم چې دا کوم چې دلته موجوده حکومت ته وایي چې موږ پالیسي دغه نیو، دا پالیسي موږ جوړولی نه شو
پالیسی میډ مونږ نیو پالیسی د اسلام آباد نه را جوړیږي د صوبایي حکومت نه را جوړیږي مونږ به صرف دلته دا چې کتره مونږ ته حکم شوی قبه کوو او طالبانو کې څه مشرانو داسې ویل چې پراپر مذاکرات مونږ غواړو داسې مذاکرات مونږ غواړو چې صرف د دې جنګ نه چې داسې مذاکرات زموږ سره وشي چې بالکل مونږ د باجوړ اوسېدونکي چې مونږ بیرته مستقل په دې باجوړ کې پاتې شو په باجوړ کې اوسېږو تاسو د دې نه د مذاکراتو شروعات وکړئ خو زموږ سره داسې اختیار نه و چې مونږ اشورات کړي وي چونکې مونږ د حکومت د سایډ نه ورغلي مونږ د خپل سایډ نه ورغلي او حکومت هم چې دلته کوم مقامي حکومت ته هغه چې زموږ سره داسې اختیار نشته چې مونږ د دې سره باقاعده هغه طویل مذاکرات وکړو چې د هغه څه معنا راوځي او د طالبان په خپل ځای باندې پاتې شي. عمران صاحب د طالبانو سره په ماضي کې مذاکرات شوي دي دوی چې کله په افغانستان کې هغه سیز فایر ور جنگبندي د څه وخت پورې شوی و بیا هغه دغه جنگبندي ختم شوله دوباره بیا دوی اعلان جنگ وکړو نو څنګه ګڼئ یو خو تاسو دا وایئ چې دغه ځای کې کم لوکل حکومت ته په باجوړ کې نه هغوی سره اختیار نشته بل طرف ته تاسو دا وایئ چې طالبان داسې رضامند دي او رضامند نم دي نو بیا څنګه ګڼئ دا ځل اپریشن به بند شي بند به نشي خبره به جنگ ته ځي نه ځي؟ بالکل چې مخکې کوم مذاکرات شوي دي یو وخته پورې کامیاب شوي دي خو بیرته پنځه شپږ میاشتو کې په کال کې یو تاریخ د سایډ نه په هغه کې د مذاکراتو خلاف ورزي شوې ده مذاکرات بیا ناکام شوي دي خو چونکې طالبان غواړي دا چې کوم زموږ دا غوم دا مطالبې دي چې کوم ځایونو کې موږ پاتې کیږو دا د حواله شي په دې ځای کې موږ پاتې کیږو موږ به ځان غیر مسلح کوو نه اصلها به زموږ سره راسره موږ ځان غیر مسلح کوو نه حکومت چې کوم مقامي حکومت کې هغه دا وینا ده چې په یو ریاست کې دویم ریاست موږ نه مونږ د کتنه موږ ته دا امر شوی دی چې تاسو خپل امپلیمنټیشن وکړئ او دلته خپل تاسو ریټ قایم کړئ نو زما خیال نه راځي چې موجوده وخت کې دا مذاکرات کامیاب شي ځکه چې دا ټول پاکستان مسله ده چې ټي پی وزیر باجوړ کې چې ټي ټي دا دی خانه پورې غوډېدل په ټول خیبر پښتونخوا کې 1000 ډیویژن نه علاوه په ټول خیبر پښتونخوا کې غځېدلې ده هغه په غټه سطح باندې بیا مذاکراتو خبره کیږي هغه باجوړ په لیول باندې نه کیږي د باجوړ په لیول باندې صرف موږ د جنگ خبره کوله موږ ول کدا جنگ ودرېږي مذاکرات شي بیا کوم مذاکرات نه کیږي نو کوم استم دومره وشي چې کورونه سکولونه کالجونه مدرسې چې تیر درغون باجوړ وانشه چې دوباره بیرته باجوړ د سیوران نشي بس. عمران صدیق کې سوال دا پیدا کیږي چې چرته کې طالبان په آبادی کې موجود وي نو ظاهر خبره ده حکومت خو بیا ټول آبادی ټارګټ کوي نو ټول آبادی ټارګټ کیږي پاره کې به ماشومان هم متاثر کیږي زنانه به متاثر کیږي زناور به متاثر کیږي پاره کې به جماعتونه حجره کورونه ټول به متاثر کیږي. بالکل یو دا خبره کارم دا د جرګیم دغه وینا او دا مطالبه و چې تاسو په آبادیانو کې پاتې کیږي په کلو کې پاتې کیږي نو باجوړ آبادی چې دا ګنجان آباد د خامخا بیا عوامي ته ماشومان ته زنانه او عام خلکو ته به نقصان رسیږي د جرګې دا یو جزانه ریکوست او سوال چې موږ تاسو له سوال باندې راغلي چې برای کرم یا خو بیرته دوباره خپل ځین ته لاړ شي چې باجوړ وران نشي کاغه نه کیږي نو کم از کم د آبادیان نه د کلو نه د ګنجان آباد علاقو تاسو بار شي او بالکل چې دیو نه بار کې یو لانجه کیږي نو دا کار خبره ده چې بل ورځ په 2 ورځې معمولی اپریشن کې څلور کسان په شهیدان شو د لسو پورې زخمیان شو بیا چې باقاعده اپریشن سٹارټ شي او په غټه سطح باندې سٹارټ شي نو خامخا به عوامي املاکو ته کورونه به مرانیږي او شهیدان زخمیان هر څه کیږي نو دا یې را پکشته ټیک د عمران صدیق کې اخیری سوال درنه دا کوم چې د باجوړ کې مزاحمتونه وشو احتجاجونه وشو د دې اپریشن خلاف یو طرف تک د اپریشن خلاف مزاحمت کیږي احتجاج کیږي بل طرف ته طالبان د آبادی نه اوزینو نو دویم اپشن د حکومت سره به وینا غبا ظاهر خبره د آبادی باندې بمباری کوي بیا به د باجوړ د عوامو سره د عمل وی نو چې د باجوړ عوامو خو اوس په سیاسي کوم قیادت دا چې نن د طالبان د طرف نه خبر راشي بیا به بیرته کې سر جوړ شي مشاورت وکړي چې طالبان او د حکومت خو خبره طالبان خبره نه مې حکومت نه مې یو حکومت اپریشن کوي نو بیا به خامخا د یو روډ میپ به جوړي چې عوامي املاکو ته نقصان و نه رسیږي کو بیا به کې عوامي املاکو ته نقصان رسیږي او خامخا ورانیږي نو سیاسي قیادت او قومي مشران به ضرور به مزاحمت بیا کوي. ټیک ده عمران صاحب مونږ سره دغه جرګې په حواله سره مذاکرات شریک کړل خادو سه آبادم غواړم ډیره مهرباني خوشاله